اختر د مانځه عملی طریقه درته په دې ویډیو کې ریکارډ کوم ځکه ډیر ملګري به تاسو لیدلی وي چې هغوی له اکثر د اختر د مانځه طریقه نه ورځي که چېرته امام چې کوم دی په تکبیراتو کې لاسونه چې کوم دی هغه اوچت کړي نو دی بیا د سترګو په ګوټونو باندې یو سین کوي بل سین کوي چې یاره مال لاسونه په نامه باندې ښودل پکار دي که ښکته غورځول پکار دي په څه طریقه باندې نو انشاءالله عملي او پریکټیکلي طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ریکارډ کوم خو ستاسو خدمت کې گزارش دی ویډیو پوره وګورئ د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ګورئ چې کله چې امام چې کوم دی نو هغه نیتونه تړي نو نیت به مونږ داسې تړو چې 2 رکعاته د وړوکي اختر د ساخ منځ ادا کوم د واړو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې خاص خدای لره محمد کبیر شربي الله اکبر ټیک شو دا خو نیت شو که چېرته سړي له دا نیت نه ورځي او دی چې کوم دی نو په دې کې غلطیږي نو په زړه کې دا خبره راولي چې زه چې کوم دی نو د وړوکي اختر منځ ادا کوم په دې حاضر امام پسې سره د زائد تکبیرونو نو هم کافي ده په ژبه باندې ضروري نه ده کله چې انسان دا نیت وکړي نو امام به چې کوم دی نو هغه الله اکبر وایي ګورئ جی الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بیا به امام تکبیر وای او تاسو به سره هم تکبیر وای الله اکبر لاسونه به بیا په نامه باندې د اولنی تکبیر سره نه دی بلکې ښکته به ځوړن کوي امام هم او مقتدی هم نو چې کله امام الله اکبر اولنی تکبیر باندې لاسونه ښکته کی نو بیا به دویم تکبیر کوي الله اکبر الله اکبر په دریم تکبیر باندې به بیا لاسونه چې کم دی نو امام هم په نامه باندې تړي او مقتدی به هم تړي ټیک شو په دوو تکبیراتو باندې به چې کم دی امام لاسونه ځوړن کی او مقتدی به هم ځوړن کی په دریم تکبیر باندې به امام هم لاسونه په نامه باندې تړي او مقتدی به چې کم دی نو هم په نامه باندې تړي دا خو طریقه شو دا به تاسو ردینه معلوموي چې ګوري د کم تکبیر نه وروسته قرأت شروع کیږي نو په هغه باندې به لاسونه ښکته نه ځوړندوي بلکې په لاسونه به په نامه باندې تړي دا خو چې کم دی نو په ذهن کې کېږي بیا به تاسو نه غلطیږي بیا به امام چې کم دی سورت چې کم دی نو وایي سورې فاتحه به وایي د هغې سره به سورت وایي بیا به رکوع وکړي سجده به وکړي نور عام مونځ چې کوم مونږ کوو په هغه طریقه باندې به وکړي دویم رکعت ته چې کله امام پاسي نو اول به سورې فاتحه وایي بیا به چې کم دی نو هغه څه وکړي د هغې سره به سورت ملګری کړي سورت به وایي د هغې نه وروستو به تکبیرات وایي ګوره چې کله چې امام سورت ختم کړي نو د هغې نه وروستو به امام لاسونه چې کم دی نو په دریو تکبیراتو کې چې کم دی نو لاسونه بره غوږونو له وړي بیا به یې ځوړندوي مقتدي هم او امام هم او په څلورم تکبیر باندې به بیا لاسونه ځوړندوي نه بلکې رکوع له به ځي لکه ګورئ جی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر په دې طریقه باندې به تاسو د اختر مونځ کوئ نو انشاءالله امید کوم چې ملګري به په دې باندې پوه شوي